چې کله دا آیات کریمه را نازل سو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې الله تعالی ما ته اخلاق عظیمه را کړي دي، د اخلاق عظیمه و مطلب چیش دی؟ جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي فقال له حتى اسأل الله العالم، ای د الله رسوله زه به له هغه ذات څخه پوښتنه وکم. جبرائیل علیه السلام د الله تعالی په حضور کې پیش شو، له الله تعالی څخه پوښتنه کوي چې د محمد رسول الله اخلاق عظیمه چیش دي؟ الله تعالی په جواب کې ورته فرمایي فقال یا محمد، جبرائیل پیغام راوړی چې الله فرمایي چې ای محمد ان الله یأمرک ان تصل من قطعک، الله تعالی فرمایي چې ستا اخلاق عظیمه دا دي چې کوم څوک له تا سره بد کوي ته به له هغو سره ښه کوې. ان تصل من قطعک، ته به وسیله رحمي کوې له خپلو قریبانو سره. نو د اخلاقو عظیمه و اوله مرتبه دا ده. نو جبرائیل علیه السلام چې کله محمد رسول الله ته پیغام راوړی د اخلاقو عظیمه و تعریف یې ورته وکړو. د اخلاقو عظیمه و په تعریف کې اول دا ورته وایي چې ان الله یأمرک ان تصل من قطعک، چې ته به له خپلو قریبانو سره وسیله رحمي کوې. او د اخلاق عظیمه و په تعریف کې په دویمه مرتبه کې ورته فرمایي وتعطي من حرمک، ای د الله رسوله چې کوم کس له تا سره تعلقات ختم کړي، هغه تا په زړه کې بد ایسي، هغه و تا ته سلام نه در اچوي، له هغه سړي ته به ته سلام ور اچوې، له هغه څه به ته مخ نه اړوې، له هغه څه به ته تعلقات جوړوې. تاسو وګورئ په معاشره کې 100 رکعاته نفل کول اسانه دي، حج کول اسانه دي، تهجد کول اسانه دي، لیکن پر نفس باندې چې کوم کار ګران دی هغه کس چې ته جنې خوابه دی هغه ته اول وارې ستا سلام ور اچول دا پر نفس باندې ډېر ګران دی. ډېر کسان منځونه کوي، حجونه کوي، تهجد کوي، لیکن رابطه سې وګورې له نږدې قریبه سره به دی خوابه دی وي، له هغه سره بې سلام و دعا نه وي. دغه وخت خپل همسایه ته سلام ور اچول دا پر ده باندې ډېر ګران دی. او د الله رسول فرمایي چې ثواب په کوم شي کې زیات دی؟ ثواب په هغه عمل کې زیات دی چې په کوم عمل کې مشقت زیات وي. نو زموږ ستاسو معامله چې اوس کومه روانه ده له همسایه سره له قریبه سره په غم او په خوشحالي کې هېڅ شرکت هم نشته. که چیرې د یوه همسایه په کور کې غم وي، دغه حالات راسي په کلي کې مو نه دي لیدلي داسې ځوانان چې هغه د سهار په وخت کې و هغه د غم په حالاتو کې له ده سره شریک سوی. له درېیم څلورم کلي به یو کس راځي په دې غم په دې جنازه کې به ورسره شریک وي، لیکن په څنګ کې همسایه چې د 15 کاله 20 کاله و 10 کاله ورسره تېر کړي هغه سړی به په دې غم کې نه وي ورسره، لیکن د ډولو د سرنا په وخت باندې بیا هر سړی ځان حاضروي. نو د الله د رسول د اخلاق عظیمه و دویم صفت دا و چې کوم چا به له ده سره بد کول ده به له هغه سره ښه کول. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي دا هغه صحابي دی چې الله تعالی و ده ته ډېر غټ مقام ورکړی دی، د محمد رسول الله 10 کاله خدمت کړی دی. دی فرمایي چې په مدینه منوره کې یو کوچنی بچی دی، ایمان یې نه دی راوړی، لیکن د محمد رسول الله خدمت ته به کله کله حاضرېدی. یو وخت دا بچی غائب سو، نه معلومېدی، خدمت ته نه راتلی. محمد رسول الله سې پوښتنه وکړه دی ناجوړه دی. د ناجوړي په حال کې دغه محمد رسول الله سې کله خبر سو د ده و پوښتنې ته ورغلی، ګوره یهودي کوچنی دی، ایمان یې نه دی راوړی، د محمد رسول الله له کفارو سره هم دومره مینه وله. تاسو اندازه ولګوئ اوس یې اخلاقو ته ګورئ په آخر کې چې کله یې پوښتنه باندې وکړه دا بچي ته وایي چې ما ستا دپاره دا خوښ ده چې ته ایمان راوړې. د هغه بچي و سر ته خپل پلار ناست دی، ده د پلار و طرف ته داسې وکتل
پلار ورته وایي چې ابوالقاسم چې تا ته څه وایي د هغه خبره وکړه د هغه خبره ومنه د هغه اطاعت وکړه هغه بچی په هغه وخت کې کلمه وایي الله اکبر ګوره یوازې په پوښتنه باندې او پوښتنه هم د ماشوم پوښتنه ده او داسې ماشوم چې هغه مسلمان هم نه دی کافر دی د محمد رسول الله له کافر سره هم داسې اخلاقو لیکن د ده شو اخلاقو په خاطر باندې هغه بچی منور په ایمان باندې ګرځي چې کله له هغه کوره راووتی د الله تعالی حمد یې ووایو او ډیر خوشحاله سو چې زما په امتیانو کې یو امتی می الله تعالی له هغه ابدي جهنم څخه له هغه ابدي اور څخه وساتي نو الله تعالی سي محمد رسول الله ته اخلاق عظیمه ورکړي دي د اخلاق عظیمه دویم صفت داو چې کوم چا بل د سره بد کول د بل هغه سره شکول نو قریش د مکې په فتح کې ټول کسان یې معاف کو یو کس ته هیڅ تکلیف هم نه در رسېدلی او په اخلاق عظیمو کې الله تعالی ورته فرمایي وتعفو عمن ظلمک ای د الله رسوله تا ته چې الله تعالی اخلاق عظیمه درکړي هغه په دې خاطر باندې چې ته عفو وکوه و هغه چاته چې هغه له تا سره ظلم کړی نن راسه زموږ ستاسو معاشرې ته که چیرې یو وخت بې سلامه تیر سي یو کس په دې لیدلی نه وي ستا به پام نه یې ورته سوی تیر سوی به لیکن د شا له خوا د ده خبرې پلانکی تیر سو ماته سلام نه راواچوئ له هغه سلام نه اچولو څخه دی که سره ټول وخت بیا هغه ته سلام نه ورچي